السلام علیکم ورونو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو سره شیر کوو چې موږ څنګه اپلای کوو د نسټ سکالرشپ ته فارم څنګه فیل کوو. نو راځئ چې موږ دغه فارم فیل کول شروع کړو. اول خو به تاسو راشئ دغه سایټ به کولاو کړئ. د سایټ نه بعد چې دی دغه سایټ چې کوم کولاو کړو په دې کې خو موږ په ویډیو کې تاسو ته پوره پروسیجر ښوولی چې به څنګه کولاوئ. خپله آی ډي به لاګین کړئ. د آی ډي د لاګین نه بعد چې دا کوم انټرفیس کولاو شو تاسو دا ځای اینئ که نه کوم دا ځای چې دی په دې به کلیک کړئ نیډ بیس فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي موږ به راځو ون بای ون به یو ډسکس کوو. اولنی دا تقریبا پوره دا دومره په دې کې اولنی دی فیملی انفارمیشن په دې باندې به کلیک کړئ. پیرنټ میریټل سټیټس چې ستاسو والدین میریډ دي. obvious خبرې میریډ دي زموږ پښتنو معاشره کې زیاتره یا سیپریټډ دلته جدا جدا اوسېږي. بعضې معاشرو کې کیدای شي چې جدا جدا وي مطلب هغو طلاق نه یې ورکړی خو بیا هم جدا جدا پاتې کېږي یا طلاق شده وي. نو زموږ میریډ ډیمیریډ به واچوو. پیرنټ سټیټس څه دی؟ دواړه ژوندي دي، دواړه د دنیا نه تللي. والد صاحب چې دی هغه په شته، مور چې ده هغه د دنیا نه تللې ده. یا مور شته والد صاحب تللی دی نو دواړه شته دی. نمبر اف سیبلینګس تاسو سیبلینګس کې دلته ورسره بیا لیکلی هم دی برادر. تاسو خیال وکړئ نو وروڼه څومره دي؟ زما دوه دي. نمبر اف سیبلینګس سیسټر نو خویندې څومره دي؟ دوه دي. په دې کې اوس راغی لاندې دا نمبر اف ډیپنډنټس ستا د وروڼو او د خویندو نه علاوه چې ستا په والد صاحب یا ستاسو نمبر اف ډیپنډنټ نور څومره دي که نه چې په چا باندې ډیپنډنټ دي ستاسو د خویندو د وروڼو نه علاوه ستاسو په پیرنټ باندې که نه. لکه مطلب زیاتره داسې اوس یو مشر ورور یا واده کړی خو د هغه خپل کار نه او هغه هم ډیپنډنټ وي ستاسو په والد صاحب باندې داسې پکې وي. نو که یې لکه مطلب ورنداري بیا د هغې ماشومان یې سپوز 3 شو که یې د تاسو اپډیټ کولی هم شئ. اپډیټ د اپډیټ نه بعد لاندې راغی سیبلینګ انفارمیشن نیم اف سیبلینګ برادر 1 لکه د اولني ورور څه نوم دی اے بي ډي شو، د دویم نوم شو اے بي ډي یو ډبل آر شو، د خور نوم شو د سیس واچوه، د دویم جو سیسټر شو، د خویندو نومونه بیا نمبر اف ډیپنډنټ کم ډیپنډنټ چې په دې جو زیډ اے ایچ شو، اے ایس اے شو او دغه شو د نام سیسټر سپوز. نو بیا به دا سیو کړي دا فارم. دا چې دې سیو کړو د دې فارم د سیو کولو نه بعد دا یو کمپلیټ شو. تاسو به دې دویم له راشئ. دا دی پیرنټ ګارډین انفارمیشن. د هغو چې کوم انفارمیشن دي هغه به اچوئ. اول خو د فادر نیم شو، د فادر چې سن نوم دی هغه واچوئ. بیا د هغه ایج چې دی سپوز څومره ایج دی، ایډرس کوم ځای کې چې لکه تاسو لکه ویلیج شو ویلیج به واچوئ. بیا به چې ویلیج څه دی د هغه ویلیج نوم او د هغې نه بعد بیا تحصیل د هغې نوم، تحصیل نه بعد ډسټرکټ دا ستاسو ایډرس شو. کنټري کوم کنټري کې دی پاکستان دی سپوز د پاکستان واچوئ. پروینس کے پی کې هم اچولی شو یا پوره کې پي هم اچولی شو یا پوره خیبر پښتونخوا اچولی شو. اسټډي پېښور شو چې یو سړی په کې پي کې اوسېږي چې پېښور دی. فون لینډلاین نمبر شو، فون کوم نمبر چې دی هغه پکې واچوئ. که هغه نه وي موبایل نمبر لکه صحیح شو. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن که کوالیفیکیشن یې څه کوالیفیکیشن هغه واچوئ. امپلایمنټ سټیټمنټ لکه اوس بزنس دی، امپلای دی، ان امپلای دی، ریټایر دی یا فارمر ایګریکلچرسټ دی. نو فارمر ایګریکلچرسټ کوي چې کوم یو هم وي تاسو پکې اقار اچوئ. لکه اوس دلته کې ستاسو والد صاحب که چېرته بزنس کوي چې بزنس پکې واچوئ. که امپلای دی په یو کمپنۍ کې یا په یو جاب باندې دی یا یو ټیچر دی یو څه دی یا ریټایر شوی دی یا ان امپلای دی یا فارمر ایګریکلچر نو سایز اف لینډ څومره ځمکه چې د هغه پکې واچوئ.
size of land taken on seas یا area location. نو دا وګورئ size of total land in acre. acre چې دی دا تاسو بیا د خپل ځمکه چې د ایکړ ته واړوئ چې څومره تاسو ځمکه ده سپوز 10 ایکړ شوه نو size of land owned by father in acre کومه چې هغه اغستې ده نو 0 اغستې ده یا نه ده اغستې که اغستې ده نو 0 مه اچوئ خو مطلب دا دی که اغستې وي نو واچوئ 2 ایکړ اغستې ده 1 ایکړ اغستې ده سپوز size of land taken on lease by father in acre نو دغه مو ستاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو اچول غواړئ که نه اچول غواړئ نو دا هم کولی شئ دومره سره ډیفرنس نه کوي ایریا لوکیشن چې دی د ایریا لوکیشن چې دی هغه ګوګل نه که هغه لوکیشن کاپي کول غواړئ ور واچوته وي او که نه هسې دلته پې موږ ایکس واي زیډ ولیکو خو دا اچول پکار وي اریګیشن هغه چې کوم لکه د اوبو خواته ده نه ریور یا هغه چې د کوی نه ورته اوبه راوځي د ټیوب ویل او د دې نه یا دا ده چې صرف باران چې کوم ورېږي د هغې هغه اوبه هغې له راځي نو دا پکې هم ده یا نو اریګیشن او یا پیرین لینډ بنجره چې ورته وایي هغه بیا به تاسو باندې ډیپینډ کوي سپوز زموږ دا پکې ور واچوه منتلی ایوریج منتلی انکم د هغې نه څومره راځي نو منتلی انکم ایوریج چې دی نو هغه خو زیات نه زیات او په ځمکه باندې ډیپینډ کوي زه 1200 واچوم دا هم ډېره ده خو سپوز او نیم اف کراپس انول ییلډ کم کراپس ته راځي بیا په ټن کې څومره راځي او نو تاسو پکې ویټ واچوئ دا د زیاتر راځي او رای شو شوګر نن ان ای یا اچوئ چې کوم یو پکې نه او انول ییلډ ټنز کې څومره راځي جو زه 10 واچوئ ډېر زیات دی خو خیر 500 چې کم پیکسي هغه اچوئ ښه داسې نه چې تاسو یو کم حصې واچوئ ځکه چې تپوس تپشیش د دې کېږي چې کوم یو صحیح دی نو هغه اچوئ صحیح ده هغه شی زما اچوئ چې کوم بیا سبا به کې تاسو ته مسله وي پر ایکړ مارکیټ ویلیو اف لینډ اون فادر څومره ځمکې چې هغه د هغې پر ایکړ څومره د هغې پرایز دی سپوز زه څه ووایم خو زه 1 لیک وولی سپوز ډز یور فیملی اون اینی لایو سټاک پولټري دا خو زیاتره زموږ د خلکو نه وي نوی کوي لایو سټاک دومره خاص کسانو وي نو از دیر اینی پریویس جاب انفارمیشن ولې صرف د پریویس جاب انفارمیشن یې جو یس کوي که نه یې جو نوی کوي چې یس دې کوو نو بیا به تاسو ته کېدای شي نور انفارمیشن کولاو وي اوس خو کولاو نه شو خو که نوی کوي نو ښه خبره ځکه بیا په هغې کې ډاکومنټیشن او دا اچولي خو که جاب یې پریویس جاب انفارمیشن نو واچوئ مدر فول نیم دلته واچوئ د هغې نه بعد ایج واچوئ چې څومره ایج دی سپوز ایډریس دی پوره ایډریس هغه هم دغه شان دغه تحصیل مټه دا ویلیج شو او بیا تحصیل شو داسې پسې ځایي که نه او کنټري چې ده کم کنټري کې اوسېږي زیاتر پاکستان کې بهر هم کېدای شي او پروینس جو کے پي شو یا بل ځای او سټي جو بیا پېښور د دې نه بعد د موبایل نمبر د هغې هم د موبایل نمبر چې دی دغه شان به واچوئ 92 او 33 زه خو د یو نمبر ځکه اچوم چې تاسو صرف طریقه ښیم نه د نمبر شو پون ورک شو د کوالیفیکیشن نو که یې جو کوالیفیکیشن اچوئ نه نو ان ای کوئ یې صحیح ده امپلایمنټ سلیکټډ نو انامپلایډ واچوئ او ریزن فار انامپلایمنټ هاوس وایف شوه از دیر اینی پریویس جاب انفارمیشن نو دا خو سیده نو کوي او د والي صاحب هغه چې وو که نه که هغه یو سړی وي چې یاره اګریکلچر کې کار هغه نه کوي اګریکلچرسټ نه دی بل څه کار کوي نو تاسو ته بیا دلته کې چې دی نو هم کوي که نه نو هم چې انامپلایډ کوي نو لاندې به ریزن راځي بیا به ریزن دغه شان اچوي لکه دا څنګه چې هاوس وایف دی دغه دا پام سیو شو دا کمپلیټ شو اوس راشي دغه سیبلینګ سیلف او سیبلینګ انفارمیشن ډیټ اف برث شو دا ولنې ستا سیلف انفارمیشن دي که نه لکه میاشت به ول واچوئ 03 23 او ایئر دا شو بیا جنډر واچوئ میلی فیمیلی هر یو یې هغه واچوئ سوري
منډیز یار صحیح شو. او دلته کې زیاتره خبره ده میجارټي به سنګل وي، کیدای شي بعضې نه پکې میرډومي. او دلته کې اوس دا ستا پاکټ منی تاله کوم تاله منتلي درکوي که نه، ستا والد صاحب تاله درکوي د دې هر څه نه علاوه، نو هغه څومره راتلی شي؟ نو 100 ووایئ، سپوز 100 روپۍ بیا هم ډېرې دي، خو زه خیر اوس ډومیسایل کوم یو دی؟ کې پي کې دی، زیاتره زموږ خو د خلکو په کې پي کې ډسټرکټ. نو سوات شو، یا څوک به شنګي، څوک به صوابۍ، څوک به نمردان. دلته به ایمیل اډرس، کوم ایمیل اډرس چې موږ اچولی وو، ما خو هسې دلته کې د یو څه واچول، صحیح کوم د موبایل هغه کوم چې ایمیل اډرس دی، کوم باندې چې تاسو خپل آی ډي جوړه کړه همدغه واچوئ، نو غوره خبره ده. موبایل نمبر شو، نه دی وایي چې دا غلط دی، نو زه به د دې نه را کاپي کړم. دا کوم ایمیل اډرس چې دی که نه، دا ما راوباسه او دلته مې واچوم. موبایل نمبر چې دی ځکه د بعضې نښونو باندې بیا غلط دی که نه. ریلیجن به واچوئ چې کوم یو ریلیجن وي، اسلام نه جو ادر آر یو ویلنګ ټو ایکسپټ اسکالرشپ فرام زکات فنډ. دا ته مطلب د زکات فنډ نه تو دې لپاره ایلیجبل یې، یا تاسو ته خوښی جو یس کوئ، که نه خوښی جو نو کوئ. زکات فنډ نه چونکې موږ سید یو، نو هغه بیا هغو ته نشي میلاویدی که نه، دا هغو لپاره نه. بیا راشئ لاندې نیم اف سکول، دا اوس ستا پوره میټریک چې کوم دی سکول، لکه پامیر سکول شو چې د چا څه سکول، یا د هغه ګورمنټ و، سیمي ګورمنټ و، یا پرایویټ و، دا بیا په تاسو ډیپینډ کوي. که ګورمنټ وي دلته چې تاسو ګورمنټ وایي نو بیا قصه ختمه شي. ایئر اف کوالیفیکیشن، زه هم کوالیفیکیشن په کوم ایئر کې تو ستا پوره شوې ده؟ 2017. رول نمبر د بورډ کوم رول نمبر چې ما ته خو دننه خو زه یو څه مې ور واچول، او پرسنټیج مارکس اف 10 نو 84. او منتلی ټیویشن فی، منتلی ټیویشن فی 2200 زما خیال 1500 2200 نو شاید بس چې څومره یې هغه چې منتلی ټیویشن سینټر ایکسپنسز، که ټیویشن له تاسو ځئ نو نتلو 0. منتلی هاسټل ایکسپنسز نو هاسټل هم نه. منتلی ټرانسپورټ کاسټ ټو اینډ فرو، چې تللی او راتلی او ټرانسپورټ منتلی څو راتلو، نو زما خیال دی اوس په هغه ټایم ستاسو څه وو اوس پته نه لګي، څومره چې هغه به خپل اچوئ، صحیح نه. منتلی کاسټ آف بک، منتلی کاسټ آف بک 100 روپۍ، منتلی کاسټ آف بک 200 کوي. او سکالرشپ اویلډ، تاسو سکالرشپ نه میلاو شوي، جی ایس کوي که نه میلاو شوي، جو نو کوي. د دې نه مخکې چېرته په میټریک کې یا په دغه سکول ټایم کې. بیا دلته کالج راغی، نو جی او ټي جهان زیب کالج شو، کوم یو و؟ ګورمنټ. ایئر اف کوالیفیکیشن 2019. رول نمبر ور واچوئ، پرسنټیج مارکس 84 شو. او منتلی ټیویشن فی چې دی 0 شو، ځکه چې هغه ګورمنټ. منتلی ټیویشن فی سینټر ایکسپنسز نو 7000. او بیا منتلی ټیویشن د اکیډمي حساب چې راوباسي زما په خیال دغه 1500 یا 2000 تقریبا جوړېږي. او منتلی هاسټل ایکسپنسز نو 8-9000 خو وي، زموږ په ټایم اوس پته نه لګي چې څه په ټایم څه وي، 7-8 زما په خیال جوړېږي، 6000 وي، 7000 وي، 7000 کوي. اوس به څه وي، اوس به کېدای شي ښه څه وي. منتلی ټرانسپورټ 3000 کوي، خو نه دومره ښه خو زه سپوز. منتلی کاسټ آف بک 200 پورې پورې دي. سکالرشپ اویلډ که چاته میلاوي جو ایس کوي، که چاته نه یې میلاوي جو نوی کوي. د دې نه بعد اولنی کوم سیبلینګ چې د هغه ډیټ آف برث لکه 11 شو، 01 شو، او 2005 شو. داسې د هغه ډیورس دی، سپریټډ دی، سنګل دی، په تاسو ډیپنډ کوي د هغه پاکټ منی څومره لګي. 200 ده، 200 ده. ښه کرنټ سټډینګ، ښه په دې له پاسه چې تاسو ته یو خبره کوم، دې کې تاسو دا کمې پیسې اچوئ که نه، دا به داسې نه اچوئ د منتلی ټیوشن فی، داسې نه چې تاسو د خپل ذهن نه واچوئ، دا هغه اچوئ کوم چې ستاسو واقعي ټیوشن فیس و، هغه چې ستاسو سره بیا د دې هغه پوره پروف دی، ایډمیټ کارډ هغه په لاندینۍ په اخره کې یو دغه راځي اپشن، په هغې کې بیا موږ هغه اچوو. اوس بیا زه تاسو ته ومښیم، چونکې زه خو ځکه داسې اچوم چې
تاسو صرف طریقه ښیم که نه نو دا اډمیټ کارډ یې که نه وي نو سکول ته واپس لاړ شئ راویې باسئ د سکول نه راوځي هغو درکوي تاسو له بیا کرنټ سټډینګ د اوس دا کم روز چې سټډي کوي که نه په دې ټایم باندې که نه ګریجویټ شوی بیا ضرورت نشته بیا یې نو کوي چې یس دې کو نو دا دغه کرنټ کلاس په کم کلاس کې دی زه اف ایس سی شو ایجوکیشن انسټیټیوټ نو کم سکول چې دی د هغې نوم شو منتلی ټیوشن فی د هغه څومره دی نو 2000 دی دا د هغه به د ده نه به درنه بیا غواړي ښه د ده دا کم ټیوشن فی دا ډاکومنټس دا به نه غواړي منتلی ټیوشن سینټر ایکسپنسز زیرو کوي منتلی هاسټل ایکسپنسز هم زیرو کوي ولا منتلی ټرانسپورټ چې څومره دی 100 دی 100 دی هر 100 دی 100 خو ډېر کم دی خو لکه هسې سپوز یا 1000 کوي دا منتلی کاسټ آف 100 کوي اسکالرشپ اوایډ یا نو منتلی پیرنټ کنټریبیوشن ټوورډ فی نو دا ستاسو بس چې د وروڼو والي صاحب له څومره ورکوي 2000 پورې دومره دی څومره پورې دی کولی شي ایکسپیکټډ ایئر اف کمپلیشن په کم کال کې دی کمپلیټ کولی شي زه 2023 کې شو 2023 کو سپوز کرنټ ورکینګ یا نو چې ورکینګ کوي جی ایس سی کوي که نه کوي جنوي کوي چې ایس یو کو نو نور په تاسو پسې به زما په خیال څه کولاو شي نو اکوپیشن څه دی امپلایډ دی بزنس دی امپلایډ کو دا وګورئ بیا پسې لوی شی کولاو شو دا بیا یو ډکوئ که چېرته کار کوي نو هغې کې به بیا دا یو شی اچوي که نه کوي کار چې نه وي کوي جو ښه خبره ده دومره به څوک راډکوي بیا دویم برادر د هغه لپاره به چې دا ډیټ اف برث به اچوئ پوره فارمیټ کې به صحیح اچوئ زه د ډیورس اچوئ یا د په میرټ کې که دې واچوو نو هلته دا نمبر اف چلډرن او دا پاکټ منی دا هم راخلي سپوز 3 شو پاکټ منی 10,000 شوه کرنټ سټډینګ د را له منډه نو کوي ځکه یو کې ما تاسو ته خو کرنټ ورکینګ یس دا پرته په ورکینګ کې وښیو دا نو دې کې موږ امپلای واچو امپلای چې واچو په امپلای کې دا راغی رینک څو رینک دی 17 دی 16 دی بی پی ایس ګریډ سکیل بی پی ایس ګریډ سکیل د دې خو زه په ډېر دغه باندې نه کوم دا خو چې بیا که ستاسو کوم رو په سکیل دی هغې باره کې به تپوس کوي زه سپوز 17 شو دې باندې زه ډېر نه یم پوهه سرچ بیا کوه بیا هم ګورو چې بی پی ایس ګریډ سکیل څه ته وایي خو ارګنایزیشن کوم ارګنایزیشن کې دی کار کوي لکه مطلب دا د ایجوکیشن دی ایجوکیشن ډپارټمنټ دی هر یو کې دی نو هغې کې به تاسو واچوئ منتلی سیلري څومره ده ګروس کوم چې د ده ته میلاویږي بیا نیټ پوره دا هم هغه ته پته چې زما ګروس څومره راځي او نیټ څومره راځي هغه به ټوله واچوئ سپوز 15,000 ده د 16,000 ده 24,000 نه مړه واچوله سپوز 16,000 ده دا دغه په سیلري ډیپینډ کوي څومره دغه سیلري او ټیکس او دې باندې کنټریبیوشن ان فیملی انکم د څومره کنټریبیوشن کوي لیوینګ وت فیملی اینډ کنټریبیوټینګ هول نیټ د چې ستاسو د فیملی سره اوسیږي ټول ورکوي یا لیوینګ وت فیملی اینډ کنټریبیوټینګ پارشل لیوینګ سیپریټلی اینډ ناٹ کنټریبیوټینګ ټو فیملی انکم د منډه به کې دا قاچوي جو ښه خبره ایئر اف جاینینګ څومره وخت وشو چې جاین کړی دی په کم کال کې جاین کړی 2019 په وجه سپوز دا بل ورور چې دی د هغه دا هم ډیټ اف برث به داسې واچوئ لکه 01/03/2002 ځانه مې کشران کړو ټول خو د خیر دیم په میرټ کې واچوئ چلډرن 3 دی پاکټ منی 10,000 شوه سټډینګ نو مطلب کیسه ختمه شو ده یس دی به په بزنس کې وکړو چې بزنس کو نو کم ټایپ اف بزنس دی پارټنرشپ دی او که نه دا ټول د به خپله دی نو پارټنرشپ کې به کوو نیم اف بزنس چې دی د بزنس نیم څه دی ایکس وائی زیډ شو نیچر اف بزنس بس هغه هم بیا ستاسو په کس باندې ډیپینډ کوي چې کوم یو دی ما چې یو بي ایس ورو نمبر اف ورکر څومره کسانو سره کار کوي نو 12 واچوئ بزنس کیپیټل دلته پکې څومره روپۍ ورکړلي کیپیټل هغې ته وایي نو دا اوس 12,000 یا 1,20,000 شو دا سپوز منتلی بزنس انکم څومره دی
15,000 ولې contribution family income living separately and not monthly tax paid 1200 شو دا business address نو کوم address چې دی هغه ټول address به واچوئ دا اوس NTN دا به مې دغه نه تپوس کوي چې یاره څو دی او starting year of business نو 2017 شو دا is there any previous job نو نه چې نو کوي ښه خبره دا بیا د خویندو هغه هم دغه شان حساب کتابي 01/02/2000 دا شو married واچوئ زه children څو دي 3 دي pocket money 10,000 ده currently studying نو کوي currently working yes چې employ دا مې یاس کوي ځکه چې هسې ما نور کې ما تاسو طریقه وښودې د یاس کول ته ضرورت نشته دی دا پام ډېر غټېږي یاس څه وشو دا درې وشو اوس راغی ډیپنډنټ انفارمیشن کوم چې ستاسو په د هغو ایج څومره دی څو چې په ډیپنډنټ دی ما ډیپنډنټ چې کوم اچولي وو د هغو نومونه راغلو دا زه هم اچوله سپوز ایج دی 12 سال ریلیشنشپ زما سره څه ریلیشن ستا سره څه ریلیشنشپ دی ورېره دي دا خورزه دي دا نو نیپیو واچوئ دا ورېره یا خورزه او دا سنګل اکوپیشن څه دی سټوډنټ دی سټوډنټ کې چې راغی کرنټ کلاس شو کلاس سیکنډ واچوئ ایجوکیشن انسټیټیوټ نیم چې کوم دی هغه واچوئ منتھلی ټیوشن فیس څومره دی هغه واچوئ منتھلی ټیوشن سینټر منتھلی هاسټل ایکسپنسز منتھلی ټرانسپورټ ایکسپنسز هم واچوئ بیا منتھلی کاسټ آف بک 200 روپۍ خو تقریبا د ماشومانو راځي منتھلی اسکالرشپ زیرو کوي او یور پیرنټ منتھلی کنټریبیوشن ټوورډ فی نو دغه 1200 چې ستاسو هغه وروڼه یې نه تخکي تاسو یې ورکوئ وله expected year of completion د دې ایجوکیشن په کوم ځای کې کمپلیټ کېږي هغه بیا اندازه ولګوئ د ما ولیکو 2030 overall monthly expense incurred on the dependent په ته باندې څومره راغی نو هغه ټوټل دا ټوټل جمع کړئ دلته کې واچوئ زه بیا واچوم 5 تقریبا 2200 شو سپوز خو دغه ایکوریټ اچوئ څومره چې دی دا بل چې دی نو د ایج واچوئ 9 سال شو ریلیشنشپ څه دی دا هم نیفیو دی او سنګل دی اکوپیشن څه دی انامپلویډ کوي دلته بیا ریزن هم ورکړئ چې څه دلته ورته ولیکئ چې ان الیجیبل ولیکئ دا هماسې واچوم ځکه چې الریډي ما تاسو ته سټوډنټ هغه وښود زیاتره هم دا سټوډنټان وي دلته به دا بل به هم ایج واچوئ 19 شو ریلیشنشپ نیپیو شو چې هر څه یا نیس سپوز دا به جنۍ کوي دا نیس خورزه شوه سنګل دا بل څوک هم کېدای شي ستاسو مطلب والد صاحب بل یو څوک سپورټ کوي یو فیمیل هغه سټوډنټ یا انامپلویډ وي بیا به لاندې یو ریزن غواړي due to health relation the health issue suppose the more what should I خپل یو انداز choose reason for unemployment sorry دلته کې به دا age factor یا age factor ته دې کې age factor کوي دې کې څه واچوئ دې کې واچوئ insufficient education چې education یې نه دی پوره کوم جاب لپاره چې هغه اپلای کوي هغه د هغې لپاره د ایجوکیشن دی پوره دا راغی بیا راغی انکم ایکسپنس انفارمیشن دا اوس ډېر اهم دی دا ډېر په طریقه باندې ډکول پکار وي په دې باندې ستاسو پوره دغه ډیپینډ هم کوي لکه منتھلی انکم فرام ادر سورسز داسې یو سورس دی
لکه یا خو ستا والي صاحب کار کوي د هغې نه راځي، یا ستاسو لکه تا خپل والي صاحب هم په دې کې سټارټ کې اګریکلچرسټ اچولی و، د دې نه اوس علاوه لکه دا پټو مټو دا خو چې دی هغه ستاسو مین انکم دی. اوس یو داسې ځمکه تاسو اخیستې ده چې د هغې نه هم لکه مطلب مارکیټونه یې دا راځي، که راځي واچوئ، که نه راځي نو بیا یې زیرو کوئ. ادر انکم سورسز د دې دپاره چې کوم شونه وي د هغې نومونه به اچوئ، که نه نو ما NACO لکه چې زیرو مو واچوو نو NACO مې که زیرو مو ونه اچوو نو بیا به د دې ورکوم چې کوم کوم شونه راځي، د پلاټ دی، یو څه دی، بل څه دی. بس فیملی انکم ان ایکسپنسز، خو دې منتلي انکم فرام ادر سورسز دا دلته کلاتینګ وس شو، نو په زما چې کوم ایکسپنسز راځي منتلي انکم دا د فیملی زما نه دي یوازې، نو تقریبا 10,000 پورې خو راتلی شي. 10,000 نه خو 1000 واچوئ هم پوره دي. دا انټرټینمنټ باندې خو 100 روپۍ واچوئ، وکیشن باندې 500 واچوئ، زه دومره ښه زموږ څوک کوي نه، خو بیا هم میډیکل ایکسپنسز باندې سیوا راځي، نو دوی باندې ډېر هم واچوئ، په دې باندې لمنډه 10,000 واچوئ. هغه هم کلکولیشن کوئ ځکه بیا په دې کې غواړي د میډیکل دا دغه غواړي، نو بیا دا ده چې د خپل کور انداز ته وګورئ. اکثر زموږ والده چې هغه زیاتره بیماری نو د هغې به بیا میډیسن به راواخلئ او د هغې به پوره یو ټرانسکریپټ جوړ کړئ، ځکه بیا غواړي په دې اخره کې سرونټ سیلري زیرو دا فوډ اندازه ولګوئ چې څومره، ځکه نن سبا که ډېر کم هم راځي نو 2000 خو دا منتلي وایي که نه، نو 10,000 خو به راځي. 10,000 خو بیا ما هم کم ووایي، خو زه 15,000 سپوز. فیملی موبایل ایکسپنسز نو 2,000. انټرنیټ ایکسپنسز هم په تاسو ډیپنډ کوي څومره دی، زموږ خو خیر نشته، خو بیا هم زه سپوز. ادر ایکسپنسز د ریزن نو ما خو NACO خو چې که ستاسو وي بیا ورته واچوئ، سیو کوئ. دا د دې نه بعد دلته راغی هاوس انفارمیشن. اوس د کور انفارمیشن ښه د کور په دې کې پیکچر هم بیا لګي، دلته به کور کلي اډرس لکه ویلیج چې کوم ځای دی، او بیا تحصیل، او تحصیل نه بعد بیا هغه ډسټرکټ دغه ځای پورې پوره دی. د اوس د کور په باره کې چې دا کور چې دی دا ستا والي صاحب په خپلو پیسو اخیستی دی، که دا کور چې دی دا تاسو پکې په رنټ اوسېږئ، یا دا داسې کور دی چې ستا نیکه یا هغو جوړ کړی او د هغو نه بعد پکې اوس تاسو هم اوسېږئ، نو دغه باندې بیا ډیپنډ کوي. او بیا دا ریزیډنس پرووایډډ بای امپلایر، ځکه ستاسو والي صاحب یا والده په یو داسې ځای کې کار کوي، یو داسې ګورمنټ اداره کې یا پرایویټ اداره کې، خو چې هغو هغه کور ورکړی چې تاسو دلته اوسېږئ، نو بیا به هغه ووایي. صحیح ده. دا چې اون کو نو ایئر اف پرچیز شو، دا اوس لاندې راځئ. پرچیز پرایس شو، سورس اف فنډینګ فار پرچیز اف هاوس، current market price, monthly property tax paid, total area measurement. دا به هر شی بیا ارچوئ. دغه ګوره سورس اف فنډینګ چې په کم کال کې تاسو اخیستی دی، پرچیز پرایس څومره په کم کال کې اخیستی و، سپوز 2010 کې اخیستی دی، پرچیز پرایس په هغه وخت کې و 5 लाख، او سورس اف فنډینګ دا فنډینګ د کوم ځای نه سورس راغلی و، نو اګریکلچر واچوئ. دلته کرنٹ مارکیټ پرایس څومره دی، نو 10 लाख شو. دا منتلی پراپرټي ټیکس پیډ 0، ځکه په سواد کې موږ یو ټوټل ایریا څومره ایریا چې دا ما 2000 واچولو دومره یې نو، خو زه خیر مرله کنال ایکړ بیا به دې ډیپنډ کوي. زه 200 مرله شوه، 1200 مرله ما اچولو سپوز اندازې مطابق، خپل صحیح دغه اچوئ ښه. او دلته کې دا شوه کنسټرکټډ ایریا، څومره ایریا کې چې کور راغلی دی نو 1200 شو. او دې کې بیا تاسو سکویر فیټ واچوئ. دا ما ډېره لږه واچوله، خو دومره یې نه و غټئ. ښه دا که اوس اون و، که اون نه و رینټډ وي نو رینټډ کې به بیا څه څه راځي ګورئ ورته. منتلی رینټ څومره دی، تاسو 12,000 ورکوئ. ټوټل د هغې ایریا څومره ده 1200 شوه. دا
ایریا میجرمنټ مرله ده کنال دی ایکړ دی یا سکویر فیټ دی اکوموډیشن چې دی کمپلیټ هاوس دی یا سنګل پورشن دی کمپلیټ هاوس دا دی چې پوره کور دی یا چېرته مطلب یو چت یې تاسو له درکړی یو کې هغه اوسېږي یا بل څوک پکې اوسېږي نو په دغه هم ډیپینډ کوي که نه کمپلیټ هاوس شو دا نو دا شو اوس په دې کې بل دا اپشن دی رینټډ دا انهریټډ دا چې دی وهو نو ایئر اف انهریټنس ټوټل نمبر اف شیر هولډر د چا سره تاسو دا لکه ایئر اف انهریټنس کم کال کې تاسو ته ملو شو هغه کال شو ستاسو څومره ترګانو اکثر پکې ډېر خلک یو چې کرنټ مارکیټ ویلیو دغه شو ټوټل ایریا دا ټول شونه تقریبا په دې بل کې هم شوي دي په دې کې پکې بل دا یو شی دی ریزیډنټ ټینور فرام ایئر منتھلی پراپرټي ټیکس پیډ دا خو زیرو ده صحیح ده صحیح ده دغه دی د کم کال نه چې ورته تاسو لکه دا رنټ دغه ورکوئ که نه انهریټډ چې کوي ته څوک ورکوي نه خو زه خیر سپوز نو موږ هغه دا چې کوم امپلای وله ورکړی دی نو ټوټل ایریا او دا چې څومره تاسو چا چې درکړی دی هغه چې پې کم پیسې ورکوي یا دغه ورکوي دا په هغې ډیپینډ کوي که نه لکه دلته چې دا کومه خبره کړې وي د فاینانشل ارینجمنټ انډر ویچ سم ون هیز د رایټ ټو لیو ان ا هاوس اور اپارټمنټ دا کومې هغه چاته چې رایټ وي د کم کال نه تاسو په دې کې نو هغه کال پکې واچوئ او دا سلیکټ ایریا شوه په دغې باندې دا بیا ډیپینډ کوي دا اوس دا اونډ چې دا اونډ والا چې موږ ډک کړو دا به ورته موږ څه کړو سیو بیا د پنځه شو اوس د دې پراپرټي انفارمیشن پراپرټي انفارمیشن چې دی ستاسو کومه پراپرټي چې ده ځمکه څومره چې د هغې انفارمیشن ډز یور فیملی اون any other property لکه څه کوم پراپرټي چې د هغې نه علاوه نوره شته کوي یویسي کوي بس په دې کې څه دي په دې کې دي نمبر اف پلاټس سپوز 3 دي شته که نشته نمبر اف هاوسز 0 نمبر اف شاپ د چا یې اچوئ د چا نه یې مه اچوئ نمبر اف اپارټمنټ one has your family sold any assets in the last 5 years خپل څه شونه دي اساسه چې دغه خرڅه کړله په 5 کالو کې یس یا نو یس چا خرڅه کړي یس کوي چا نه خرڅه کړي نو کوي او که دا شونه نه وي نو بیا یې د دې ځای نه سیده نو کوي او دلته یې ښه مزیدار سیو کوي لږ ویټ کول غواړي بیا به دلې راشئ نو بیا کوي او ښه سیو کوي برابر سیو نه بعد چې دی هم کمپلیټ شو دا راغی یوټیلیټي بیل انفارمیشن نمبر اف الیکټریسټي بیل مطلب کنیکشن څومره میټرې دي یو دی دوه دي نو چې څومره یې اچوئ نمبر اف سویچ کیس کنیکشن زموږ مټه کې خو نشته ستاسو سیډونه چې کوم ځای کې نو اچوئ ورته نمبر اف ټلیفون کنیکشن کټ کړی مو دی د چایي نو به م اچوئ خو ها د دې بیل به درنه غواړي د ټلیفون د الیکټریسټي بیل به درنه هم غواړي نمبر اف سویچ کیس کنیکشن چې دی واچول نو د ده به درنه هم بیا غواړي خو اچوئ پکې چې شته نو واچوئ پکې که نه نو مه اچوئ که یي نو واچوئ نمبر اف واټر کنیکشن زموږ خو زیاتره د کورونو خپله اوبه ده که نه وي نو بیا به واچوئ څه چې اوس اپډیټ کړم لاندې به پکې راځي هم کنیکشن الیکټریسي لاست منت بیل هغه به په دې کې واچوئ لکه چې څو دې واچوه خو حق او د نظر ساتي هایسټ بیل پکې څومره راغلی 10,000 خو پکې بس راغلی خو زه خیر څومره ستاسو وي هایسټ بیل منت چې کوم لاست تاسو ورکوو نو هغه ډسمبر شو ایئر شو 2021 شو لویسټ بیل پکې څومره راغلی سپوز 500 شو لویسټ بیل والا کم دغه چې وه هغه اکتوبر او 2021 is bill shared with someone تاسو چې دی دا په خپله ورکوئ که نه چا سره شیر کوئ نو که شیر کوئ یو یس پې کوئ چې یس یې کوي نو کېدای شي نور انفارمیشن نه شي
نو پرسنټیج اف شیر پیډ بای یور فیملی څومره چې څومره تاسو ودخ کوئ څومره ودخ کوئ اکثر داسې چې یو میټر یې دوه کورونه پې چلېږي نو 50% 55% هغه به تاسو ډیپینډ کوي چې څومره دی خو زیاتر داسې چې دا شیرډ نه وي موږ به یې نه وکړو دی به هم څه وکړي د سیو نه بعد دا یو اپشن دلته اوس ګورئ ایډیشنل اسسټ انفارمیشن شو چې ستاسو چې ډز یور فیملی اون اني ګولډ جیولریز بارس دې کې اوس ډېر درته احتیاط ګورئ داسې نه چې هغه جیولري چې کوم یا ستاسو د والدۍ د هغې چې کوم مهر دی دا ګورئ په فیملي کې نه راځي ځکه دا د هغې خپله اساسه ده که هغې چا له ورکوي ورکولی شي که نه ورکوي د چا پې زور نشته دویمه د ورندارانو یا مطلب د کوم بابي چې د سړي نو هغه به دې کې نه راځي نو بیا دا ښه خبره ده چې نو یې کوي دا زیات او ډایمنډ خو یم نه دی څه خاص د چا سره نو دا نو کول پکار دي زما مشوره دا ده چې نو یې کوي د دې نه علاوه اوس دا بینک اکاؤنٹ انفارمیشن دی دې لرالی ستا د والد صاحب پرسنل بینک اکاؤنٹ شته زما دغه نشته د بزنس شته نشته که یې نو اچوئ څومره دي هماغه اچوئ نمبر اف پرسنل مدر نو زیرو مدر بزنس زیرو ستا نو اوس تپوس کوي چې ستا پرسنل شته زما پرسنل شته ستا بزنس والا شته نشته د سیبلینګز دا کوم سیبلینګز چې دي د هغو شته نشته زیرو دی بیا به تاسو ډیپنډ کوي که یې جو اچوئ که نه یې جو ما یې اچوئ صحیح ده د یو به پکې ونکړو داسې دا پکې بیا هغه ډیپنډنټ چې دي هغه پکې هم راغلو هغو ته به هم ګورئ چې شته یې که نشته بس اپډیټ کېږي اپډیټ یې کوي اپډیټ کې څه وایي اپډیټ کوئ ځکه چې که په اپډیټ کې دې څه تفوس کوي لکه اوس سیلف ستا پرسنل بینک کوم اکاؤنټ چې دی لکه حبیب دی یا ایچ بی ایل دی سپوز بینک اکاؤنٹ نمبر کوم نمبر چې هغه به واچوئ او دلته کې کلوزینګ بیلنس ایز په څومره بیلنس باندې دی دغه کېږي که نه کلوز کېږي 10 او سوري دا خو په کم میاشت کم دغه کې دا بندېږي په هغې باندې لیکلي وي که نه نو 10/05/2020 دا په دې باندې ښه چې اکثر دې ته ستاسو روپۍ راځي کلوزینګ بیلنس 10 کوي اکاؤنٹ ټایپ سټوډنټ او ټایپ اف کرنسي PKR نیم اف بینک دا ما چې د دې کوم خویندو دا پکې واچوم نو د هغو د بینک دا زه هسې اچوم دغه دي نه خو لکه بس بینک اکاؤنٹ نمبر دا شو او 10/10/2/2025 closing balance account type student show type of currency PKR may this save for بس دا اوس یو درې پکې نور پاتې دی د اټوموبایل انفارمیشن دا هم داسې خاص ډېر نه دي که د چا سره ګاډۍ یس کوي که نه یې ټوټل نمبر اف کار څومره دي وندی که نه یې زموږ سایډونو ته که نه اچوي نو ښه خبره ځکه دا دغه نه د زیاتر دا خو NCP دي نو د یو انفارمیشن کې هم نه په شناخت کارت باندې نو کار دی مینوفیکچرینګ کمپني کوم یو ده ټویټا ده او ایئر آف مینوفیکچر ماڈل 2002 کا انجن کیپیسٹی دا 100 cc دے 1500 دے 1200 دے اونرشپ آن لیز اون ورڈ بائی امپلائی دا اوس په تاسو ډیپینډ کوي اون دی منتھلی فیډ ایکسپنسز هغه څومره راځي 1200 منتھلی ټوکن پیډ که NCP نه د هغې خو ټوکن پیډ نه راځي او که دا بلې چې څومره ټوکن پیډ یې ورکوي منتھلی مینټیننس ایکسپنسز 1200 ولیکه
دا به کې بیا ډیپینډ کوي. د دې نه علاوه دا د ایکسپیکټډ فاینانشل سپورټ ښه چې ستاسو د چا نه توقع شته چې دا به تاسو فاینانشلي سپورټ کوي. هیو یو اپلای ټو ان ارګنایزیشن فار فاینانشل ایډ؟ که تاسو کړي یس کوي، که نه یې کړي نو یې کوي. چې یس یو کو نو بیا به اپډیټ کوي. لکه یس یو کو د هغې نه بعد یې اپډیټ کوي. ټوټل ډیفرنٹ سورس ویر یو هیو اپلایډ سپوز ون شو ما اپډیټ وکړو نو اوس په د هغې په باره کې تپوس کوي چې کم یو دی. Organization work for financial aid must وهلې دلته ون نو دا ارګنایزیشن کوم نیم چې د هغه شو په کم دغه چې دی ورته اپلیکیشن ډیټ 10/02/2019 شو. ایوارډ نوټیفیکیشن ډیټ کم وخت چې تاته میلاو شوی دی نو 10/03/2021. expected amount څومره اماونټ پورې ستا توقع شته 2000. ایډریس اف ارګنایزیشن نو کوم ایډریس چې دا ایډریس په واچوي. ټوټل کانټیکټ نمبر اف ارګنایزیشن نو کانټیکټ نمبر چې کوم دی هغه به واچوي. دلته ورسره لو ډسپوزیبل اماونټ ټوټل منتلی انکم دا هغه اماونټ دی که نه چې کم ستاسو والد صاحب ته پاتې شي د ټیکس او د هر څه نه باوجود. دا ما اچولي وختي خو دا دلته بره موږ یو پرې اچولي دي. دا اماونټ دی دا نه فکس کېږي. اوس دا هلته تاسو چینج کولی هم شئ واپس چې لاړئ که غلط یې اچولي. ځکه اوس دلته راغی ما ته وایي ریزن ورکړه ستا منتلی انکم چې دی دا خو په نیګیټیو کې راغی. لکه دومره خرچه موږ دومره چې دی دا موږ په اخراجاتو کې راځو. دا به څنګه به ورکړم دلته به هغه ریزن ورکړي چې یاره څه مسله ده څه حساب کتاب دی هغه ټول به واچوئ چې یاره ولې دومره راځي او دا پیسې به موږ کور کوو دا کوم ځای نه دا موږ د هغه ځای نه کور کوو چې یاره دلته اوس وایي دا د هغه ځای نه کور کوو چې یاره زموږ قرضې راخلو بیا چې پیسې راځي بیا قرضې راخلو دغه حساب روان دی. دلته وایي چې ستا کور والا څومره پیسې ورکولی شي نسټوال له لکه څوک وایي چې یاره 2000 پورې 12000 پورې 1500 پورې 5000 پورې بیا به هغه ډیپینډ نه زیرو واچو. سټیټمنټ اف پرپز دا دی چې ستاسو فاینانشل سرکمسټنسز چې دی په نسټ کې به څنګه وي او لکه خپل پوره دغه پکې واچوئ دلته که نه چې ستاسو فاینانشل حالات نن سبا څنګه دي نو د هغې په مطابق په نسټ کې به تو خپل پرپز ورکړه چې یاره لکه تاسو چې د سکالرشپ ورکوئ ډېرو خلکو له چې ماته میلاو شي نو زه الیجیبل یم. دلته لیکلی چې I have calculated my income from all sources and expenses in accurate and clarify دا به یس کوي دا یو به هم یس کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې لکه ما چې خپل کم کیلکولیشن کړی داسې دی که څه غلطي نشته که نه غلطي پکې وخته نو زما سکالرشپ کینسل کېدی شي. د دې خبرې مطلب دی دوه خبرو سټیټمنټ مطلب صرف دغه دی. د دې نه علاوه چې موږ راغلو دلته کې دی سپورټ ډاکومنټس ورسره راغلی کم شول چې موږ اچولي د هغې لپاره ډاکومنټس اوس جوړ شوي آلریډي. دا ګورئ ما چې تاسو ته ویلو کوم ډاکومنټس لپاسه چې کوئ دا دی ډومیسایل سرټیفیکیټ دا خو ستا کوم ډومیسایل سرټیفیکیټ چې دی دا چوز فایل به ووهې او چې کوم ځای فروت دي د هغې ځای نه به ورته راواچوې. دلته دی فارم بی اف اپلیکینټ نو فارم بی هغه زه خو تاسې راشو نه ښه جوم تاسو ورته وښیئ. دا دی د سی این ای سی د والد صاحب سی این ای سی هغه به ورته واچوئ. income certificate including salary slip or salary personal financial statement دا اوس کوم ورور چې تا ایجوکیشن کې اچولی دی نو د هغه د سیلري سلیپ به واچوې. د انکم سرټیفیکیټ انکلود سیلري سلیپ دا ښه دی. اوس ما به کوم چې موږ په دغه کې اچولی لکه چې جاب کوي دا کوي نو د هغو د سیلري سلیپ او دا به اچوې. دلته دی پی ریسیپټ فرام ان انسټیټیوټ دا کوم ورور چې موږ په ایجوکیشن کې اچولی د هغه پی سلیپ د سکول فیس پی ریسیپټ. income certificate including salary slip دا اوس income certificate چې د څومره income دی د هغې certificate او salary slip سره د ده هم. بیا دلته ګوره fee receipt from the last institution the applicant attended metric O level دا ستا هغه غواړي هغه واچې د میټریک او د او لیول مطلب میټریک والا. بیا د اف ایس سی والا هم غواړي دا به ورته هم واچې. که ګورمنټ وي نو بیا به ولته تاسو پوره اپیډیوټ جوړوئ په هغه اپیډیوټ کې به دا اچوئ چې زموږ سکول چې دی هغه ګورمنټ و که پرایویټ نه و. دا اوس پی ریسیپټ کوم چې هغه ډیپینډنټ و د هغې هغه میډیکل بیل ایکسپنډیچر د هغې بیل هاوس پکچر فرنټ
हाउस पिक्चर ड्राइंग रूम کوم ځای کې چې زیاتر سړی پاتې کېږي هغه ځای د کچن شو یوټیلیټي بل اف لاست منت الیکټریسټي بل او که د بینک دی نو اپلیکینټ اکاونټ نمبر دا د هغې بینک سټیټمنټ او دا سیبلینګ اکاونټ نمبر دا د هغې هم د بینک سټیټمنټ دا ټول چې واچول لیده کلیک ټیک مارک ورته راغی نو د دې نه بعد چې دی دا کمپلیټ شو دلته یې اوس لیکلی دا پوره دا ټیک مارکونه دا ټول چې د ټیک کړو که نه د دې مطلب دا دی چې یاره ما چې څه اچولي په دې کې څه مسلې نشته او زه به الیجیبل یم دې کې هر شی چې دا بالکل اتورایز دي دا اوس تاسو خو سره پام سبمیټ کوئ یا نه سبمیټ کوئ که سبمیټ آپشن یې ووهو پام سټیټس دا در اوسه پورې لا نه دی سبمیټ شوی ما صرف هر څه کمپلیټ کړو خو سبمیټ کړی مې لا نه دی دا راغی اګری اینډ سبمیټ دا پوره نښې چې وایي اګری اینډ سبمیټ دا تاسو سبمیټ کړو بیا به تاسو ګوتې نشئ والی نو اوس که په NIT 2 کې څوک اپلای کوي او هغوی چې تاسو نشم ډکولی په NIT 3 کې به یې ډکم جو ښه خبره ده لږ دی چې اوس ډک کړي صرف دې سیو پرېږدي او لږ دی چې بیا ډک کړي بس NIT 3 کې چې اګری او سبمیټ مې ووهو نو بیا به دې کې څه چینجز نه کېږي بیخي چینجز بیا به دې کې نه کېږي که ما اګری او سبمیټ ووهو آر یو شور یو وانټ ټو سبمیټ د فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم نو که پوره سبمیټ کوئ جو اوکے وایي که نه سبمیټ کوئ کینسل یې کوئ بیا به تاسو باندې ډیپینډ کوي